غزوه خندق دا په 5م کال د هجرت د نبی علیه الصلاۃ والسلام شوه دی د شوال میاشت او د ورکوټي اختر میاشت د بنو نذیر یو کسو دا غنم خوی ابن اخطب دا بنو نذیر یهود او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منورې نه جلاوطن کړي استری د مدینه منورې نه دا هغه غصه په ځای کې و نو دا خوی ابن اخطب د مکه په قریش پسې لار مشرکین مکه پسې او هغه ته وویل ریمون دم ستاسو ملګری یو او په مدینه منوره کې زمون ورونه بنو قریظه هم پاتې کیږي هغه هم ستاسو ملګری او د خیبر چې کوم يهود دی هغه به در سره ملګری او ګرځي د عربو چې څومره قبیلې دي دا ټول راټولو او راځي چې په مسلمانانو باندې حمله وکړو ختم یې په دیخ کني وو په مدینه منوره باندې حمله کو نو د مکه مشرکین چې دا خو د نبی رسول الله د مخکنه دشمنانو د مسلمانانو د بیخکای پس هغه اصلي دي وو نو زړی نشو کولای چې په مسلمانانو باندې حمله وکړي ځکه خپل انجام په غزوه بدر کې ملي په غزوه احد کې ملي نو زړی نشو کولای چې په مسلمانانو حمله وکړي نو د ابن اخطب ورته دا ځل در سره موږ تمام عرب یو ځای کوو او راځي په مدینه منوره به حمله وکړو مسلمانان به ختم کړو د مکه مشرکین په دې باندې رضا شو بل یو کافر دا غنم د کنانه ابن ربیعه بلارو او د مکه او د مدینه منورې په دې منځ کې یو قبیله فاتح کېدل چې هغه ته بنو عطفان وي نو بنو عطفان چې د اجرتیان خلک اسې د سارا او د خلک اجرتیان چا به چې مړه کوي بیره به پیسې مرسي ورکړه دوی پیسې باندې مړی کول نو دا کنانه ابن ربیع په بنو عطفان پسې ورغی ویا تاسو د مکې د مشرکینو ملګرتیا وکړئ ځکه ستاسو دین او د دوی دین خو یو دی مسلمانان ستاسو هم دشمن دي د مکې والو هم دشمنان دي هغې د حملې اراده کړې ده نو تاسو سره مرګتیا وکړئ چې دا مسلمانان په یوه باندې ختم دا اجرتیان خلکو دا د پیسو سره کارو نو تمه یې وله هم ورکړه تمه یې وله دا ورکړه د خیبر چې څومره کجوري کېږي که نه د هغې نیمې کجوري به مونږ تاسو له درکړو اوس دا خو ایمان دی که نه یو سړي ته ووایي زما مرګتیا وکړه او د بونیر چې څومره غنم دي نو دا نیم غنم به تاله درکومه نو دا خو لږ فصل نه دی د کنانه ابن ربیع د بنو عطفان ته وویل د خیبر چې څومره کجوري دي مشهورې کجوري دي د هغې نیمې کجوري به موږ تاسو له درکړو خو مرګتیا خو وکړئ بنو عطفان هم تیار شو دا خو سخت جنګجو خلکو مړي به یې په پیسو کول بدماشان به یې خلکو له ورکول په پیسو باندې دوی ورسره هم ملګري شو دلته نبي علیه الصلاۃ والسلام ته خبر راورسېدو چې یاره بنو نذیر یو چال چلولی دی هغې په خپله هم د خیبر یهود هم د مکې مشرکین هم بنو عطفان هم دا ټول راجمع شوي دي په مسلمانانو باندې حمله کول غواړي څه وکړو نبي علیه السلام پریشانۍ کړه دلته نبي علیه الصلاۃ والسلام خپل صحابه کرام راټول کړو په مسجد نبوي کې مشوره ترېنه اخلي څه وکړو ټول عرب زمون خلاف یو ځای شوي دي په موږ باندې حمله کول غواړي څنګه به ځان بچ کړو تاسو ماله مشوره راکړئ هر صحابي به مشوره ورکوله جدا جدا په دې کې سلمان فارسي رضی الله تعالی عنهم ناستو سلمان فارسي رضی الله تعالی فاسدو د الله پاک پیغمبره موږ باندې په پارس کې چې کله داسې هنګامي حالات راغلو یو مشکل به راغلو نو موږ به یو کار کوو د کوم طرف نه به چې موږ ته خطر وه موږ به هغې طرف ته کنده وکنسته خندق وکنستو بس دې خوا به موږ ناستو دشمن به چې د کندې غاړې له راغې په موږ پسې به نه شو راتلی ځکه اوښان دي اسونه دي پیدل دي دا خو په هوا نه شي تللی که نه
د خندق نه به دې خوا نه شو راتلی نو دشمن به هغه پاتې شو موږ به دې خوا پاتې شو نبی علیه الصلاة والسلام ته دا مشوره ډېره زیاته خوښه راغله د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل راځئ چې په دې باندې عمل وکړو نو جبل سرع ورته ویلی شي د هغې خواته نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم مدینې منورې ته د راداخلېدو لار وه هلته نبی علیه الصلاة والسلام په خپله نقشه کېښودله داسې کرښې په خپله راوکاږلې د خندق 10 میله خندق و 10 میله خندق او 10 ګزه 10 کسانو ته حواله کړو 10 کسه به 10 ګزه ځای څه کوي کني دا نبی علیه السلام په خپله دا نقشه ورته وکړه صحابه کرام شروع شو خندق کني او نبی علیه الصلاة والسلام په خپله هم بیا د خندق کني د خندق پوره کامل کېدل دا صرف په شپږو ورځو کې وشو 10 میله خندق په شپږو ورځو کې وکنستلی شو دا وکنستلی شو بعض روایتو کې راځي 20 ورځې بعض روایتو کې راځي 6 ورځې هم محدثینو تطبیق داسې کړی دی وی خندق کنستلی شو په شپږو ورځو کې بیا د نور څومره بچو تدابیر چې دي هغه صحابه کرامو چې پوره کول په هغه باندې 20 ورځې لګېدلي خو خندق پوره شوی و په شپږو ورځو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل هم لګیا دی حدیث مبارک کې راځي جابر رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے په خپل ولیدو چې د نبی علیہ السلام په خېټه مبارکه باندې خاورې پرتې مونږ به خاورې ورته اولې نبی علیہ السلام هم خاورې ورته اوله مونږ به ګټې اوچتولې نبی علیہ السلام به په خپل هم څه اوچتولې ګټې اوچتولې د صحابه کرامو سره په خپل باندې لګیا دی او چې د خندق شروع کوله نو حدیث مبارک کې راځي لومړی کوډاله نبی علیه السلام په خپله راواچوله او بسم الله وی او ګزار راواچه بسم الله سره شروع کړه بیا صحابه کرام شروع شو هر لسو کسان خپل خپل ځای کنستو چې کله خندق کنستلی شو نو صحابه کرام د ډېرې جذبې نه شعرونه شروع کړو یو صحابي پکې چغه وکړه نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا ور ستړي کنه صحابه کرام ستړي ډېر زیاتو یو بل ته قاصالي وا بل بل ته سخت جنه ډېر سخت یخني وا یخ بادونه چلیدل په دې یخني کې مثلا اصل یو ډېر نه یخني هم وا بادونه یخ چلیدل او ډورم نه وا او کله ستړي ډېر زیاتو هو صحابي بكي شروع نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا من نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې خبر باندې بیعت کړی چې الله پاک پیغمبر ترسو چې استا په حفاظت کې به موږ jihad کو من نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې خبر باندې بیعت کړی ترسو چې موږ موجود یو باقی موږ به jihad موږ په دې خبر د نبی علیہ السلام سره څه کړی بیعت کړی دی نبی علیہ السلام خوشاله چې د الله پاک پیغمبر غره موږ رستو کېدون کې نه یو موږ تاسو سره ولاړ یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې داغي دا شعرونه اوري دا نبی علیہ السلام ورته په شعر کې وکړو یا اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره الله ژوند چې د آخرت ژوند دی د دنیا بس ژوند دی الله جون د آخرت ته نفغفر للانصار والمهاجره الله دې انصار او مهاجر ته مغفرت نصیب کا الله دې ته بخنه وکا او کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اللهم انه لا خير الا خير الاخره فبارك في الانصار والمهاجره الله خیر خود اخرت خیر دی الله دې مهاجر او انصار له برکتونه ورکا نبی علیہ السلام به دا جواب ورکو او دا هغه طرف به صحابه کرام وویل نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا او یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل والله لولا الله ما اهتدينا فانزلنا سكينة علينا ولا تصدقنا ولا صلينا وثبت الاقدام اللاقينا نبی علیہ السلام فرمایل ای الله کو تاسو ته هدایت نه کړه کنا تاسو ته هدایت نه کړه نو ولا تصدقنا ولا صلينا نو به موږ صدقه ورکړو نو به موږ کړو وثبت الاقدام اللاقينا الله کوم د کافر سره مخامخ الله زمون قدمونه مضبوط وساتي نبی علیہ السلام به دا اشعار ویلو دا غالبا د عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ اشعار دي نبی علیہ السلام په خپل اشعار نشو وی نه نبی علیہ السلام په خپل اشعار نه دي دا عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ اشعار دي
نبی علیہ السلام په دغه موقع باندې صحابه کرامو ته وویل یو ځینې علما لیکي که چېرته داسې یو موقع وي چې ته د ملګرو جذبه راوچتای ملګري ستړي شوي دي هغه په جذبه کې راولي وایي د هغې دپاره ته اشعار ویلی شي خو دیني اشعار ښه دیني اشعار ته ویلی شي لکه په غزوه خندق کې صحابه کرام هم اشعار ویلي دي او نبي علیه الصلاة والسلام هم اشعار ویلي دي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل ان الاولى قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا الله د خلکو په موږ باندې ډېر ظلمونه کړي دي د مکیوالو په موږ باندې ډېر ظلمونه کړي دي دوی اراده کوله چې موږ کفر او شرک ته واپس کړو خو ابینا موږ انکار کړی دی موږ څه کړی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام به وفرمایل ان ارادوا فتنه ابینا دوی اراده کوي چې موږ کفر ته واپس کړو موږ انکار کړو نو صحابه کرامو ورسره په ژبه باندې په تیز اواز وي ابینا ابینا موږ انکار کړو موږ کفر او شرک ته واپس نه ځو دا اشعار به ویل نبی علیه السلام او صحابه کرامو سره برغلي بیا دې ځینې علما لیکي وایي چېرته داسې یو موقع وي چې په هغې کې ملګري ته په جذبه کې راولي خوشحالۍ وي نو ته دیني اشعار ویلی شي دیني اشعار ته ویلی شي ها داسې اشعار منع دي چې په کومو کې د ښځو صفت کېږي او د هغې د کپړو صفتونه پکې کېږي او د هغې د جسم صفت پکې کېږي لکه کوم چې دا دمان دا ټپې مفې کوي که نه دین احادیث مبارکو کې منع راغلي ده داسې اشعار ویل جایز نه دي هم داسې اشعار ته ویلی شي چې په هغې کې د نبي علیه الصلاة والسلام مدح او صفت بیانېږي او د الله مدح پکې بیانېږي داسې اشعار ته ویلی شي بیا حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه به هم د نبي علیه الصلاة والسلام په مدح کې اشعار ویلو یو ځل مشرکین مکه د نبي علیه الصلاة والسلام په شان کې څه ګستاخانه اشعار وویل د نبی علیه الصلاة والسلام بد پکې بیان کړو حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمایل د الله پاک پیغمبر جواب ورکم هغه کله جواب ورکم داسې جواب ورکم چې یاد به ساتي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل د حسان ابن ثابت کیف بنسب زما د نسب سره بسکای کیف بنسب زما د نسب سره بسکای ته قریش په بده یادای کنه ته بنو هاشم په بده باندې یادای کنه نو دا خو زما نسب دی نو تر قیامت پورې به خلک بیا دوی ته به ډېره دوی په اشعارو کې به یادوي نو کیف بنسبي دا خو زما د نسب خلک دی نو ته چې دوی په بده یادوي نو دا خو زما د نسب بد بیانول دي تر قیامت پورې حسان ابن ثابت رضی الله عنه فرمایل چې دا الله پاک پیغمبر ته مال اجازه راکا ستان نسب بت داس وباسم لکه دورونه چې خلک ویښته وباسي لکه دورونه چې ویښته وباسي کنه داسې به ستا نسب زه سیټ ټکم ستا د نسب نوم به پکې نه راځي خو ما له اجازه راکړه چې صرف ستا د طرف نه زه جواب ورکړم نبی علیه الصلاة والسلام ورته اجازه ورکړو حسان ابن ثابت رضی الله عنه د نبی علیه السلام په مدح کې اشعار شروع کړو نبی علیه الصلاة والسلام دومره خوشاله شو وی الله د حسان ابن ثابت حفاظت په جبرئیل امین سره وکړه د حسان ابن ثابت حفاظت پچا سره وکړه په جبرئیل امین سره الله د حفاظت وکړه د نبی علیه الصلاة والسلام په مدح کې په صفت کې اشعار ویل جایز دي یو ځل په مسجد نبوي کې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی اشعار شروع کړو عمر رضی الله تعالی ته غوسه شو حسان په مسجد نبوي کې د نبی رسول الله په جماعت کې ولاړ ته اشعار وای حسان ابن ثابت وی ابو هريره څه شو مال ابو هريره لګراولې یا ابو هريره ته وایا حدیث چې ما په دې مسجد کې د نبی رسول الله سلام د وړاندې اشعار ویلي د نبی رسول الله مال داد را کړی دی ما ته شاباسه را کړی دی علماء لیکي چې په مسجد کې داسې اشعار ته ویلی شي چې پای کې د نبی علیه السلام صفت بیانېږي د نبی علیه السلام پکې څه بیانېږي صفت بیانېږي ها نو دا ناتخوانان چې کومې د دوی قدر پکاري د دوی عزت پکاري خو هغه ناتخوانان چې کوم نیکمله ناتخوانان چې د نبی علیه السلام صفت بیانې مدح بیانې د هغې عزت پکار دی د هغې احترام پکار دی ها کوم کسان چې نعتونه د ټپو په طرز باندې کوي داسې نعتونه او داسې نظمونه ویل بیا جایز نه دي چې هغه د ګانو په طرز باندې نعتونه وایي نو داسې جایز نه دي
ځکه چې د نعت شروع کی نظم شروع کی نو یو بل ته دوه تر سترګې ویل کړه پلان کې غانې پته را سره واغس نو چې ستا په نعت باندې ته غانې یادېږي نو دا به ته کوم ثواب ولري نو داسې نعتونه ویل نه دي پکار ها نو خبره مې دا کوله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په غزوه خندق کې صحابه کرام هم اشعار ویل او نبی علیه الصلاۃ والسلام به ورله هم څه ورکاو د شعر جواب ورکاو